بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما عزت مندو كما مبارك میاش در ربیع الاول اغاچ شروع شوا او دا تاریخ په اعتبار سره تقریبا نن د هغې اولنې تاریخ دی. د دې میاشتې په مناسبت سره عام طور سره علماء کرام او خطبا هغې د حضور صلی الله علیه وسلم د سیرت او د هغې د زندګۍ د دې متعلق تذکره هغه چې کوم دی نو فرمایي او پکارم ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت هغه بیان کړی شي چې خلکو ته پته ولګي معلومات شي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمونږ عظیم پیغمبر دا څنګه انسانو او د ژوند هغه څنګه تیر شوی دی، مونږ ته څه پریښي دي او څه راته ویلي دي او د څه نه منع کړي. نو ذکر د حضور صلی الله علیه وسلم دا خو هر ساعت او هر غړی پکار دی. خو چونکې زمونږ شیخ صاحب رحمت الله علیه شیخ العرب والعجم شیخ شیر علی شاه صاحب نور الله مرقده هغه به فرمایل وی هر ځای کې تخصیص بعد التعمیم وي، یعنی د څه اوقاتو او د څه مقاماتو تخصیص هغه شته چې په هغې کې خاص ذکر هغه وکړی شي، خاص یاد د بعضو شخصیاتو هغه وکړی شي. لکه مثال په طور باندې د رمضان المبارک فضائل ذکر کول خو هر وخت کې صحیح دي، خو د رمضان په میاشت کې یا د هغې نه یو سوره د مخکې دا بیا ډېر ضروري دي. دغه شانتې د سیرت ذکر دا خو هر وخت اهم دی، خو لیکن په دې میاشت کې بیا د دې ذکر دا اهم الاهم دی، ډېر زیات اهمیت لري. د دې وجې نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت ذکر به هم کېږي انشاءالله آئنده جمعو کې. نن جمعه کې چې ما ستاسو وړاندې کم آیات او کم حدیث مبارک تلاوت کو په هغې به لږه رڼا هغه واچو چې دا د سیرت نه مقصد دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت هغه څه دپاره مونږ بیانو، نو د هغې مقصد څه شی دی. سیرت خو د حضور صلی الله علیه وسلم ژوند ته ویل کېږي چې د هغې ژوند هغه څنګه تیر شوی دی. یو صورت دی بل سیرت دی. صورت ویل کېږي د حضور صلی الله علیه وسلم شکل مبارک ده، د هغه اندامونه مبارک، د هغه مخ مبارک، د هغه زلف مبارکې، د هغه قدمین مبارک، د هغه سینه مبارکه، دا ټول ذکر دی ته ویل کېږي صورت. یو دی سیرت چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ژوند څنګه تیر کړی دی. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم والد پاتې شوی دی
نو د خپل اولاد سره څنګه ژوند تیر کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم زوی پاتې شوی دی، نو د خپل والدینو، ترونو، ماماګانو، نیکه د هغوی سره څنګه رویه هغه کړې ده. دغه شانتې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه چې کوم دی نو نیکه پاتې شوی دی، خپلو نوسو سره څنګه معامله کړې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورور پاتې شوی دی، نو د خپله خویاندو سره هغه چې کوم دی نو څنګه معامله کړې ده. دا ټول ذکر، دا ذکر هغه چې کوم دی نو سیرت دی چې هغه اندروني ژوند هغه څنګه تیر کړی دی. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاوند پاتې شوی دی، خپلو بیبیانو سره څنګه ژوند هغه تیر کړی دی. دې ته ویل کېږي سیرت. او دغه سیرت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت طریقې هم داخلي دي چې زمونږ هره معامله کې سنت طریقې هغه جمع شي، هغې ته به ویل کېږي بیا سیرت. اول د سنت طریقو اهمیت انسان زده کړي چې سنت طریقې دا څه ته ویل کېږي او دا څومره اهمیت لري. نو مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه چې د دارالعلوم دیوبند کې 14 کاله فتوا ورکړې ده، او دغه شانتې چې کوم دی نو همیشه دپاره یو لوی منصب باندې فایز پاتې شوی دی. فرمایي وایي د تمامو بزرګانو کرامتونه هغه وایي ډېر بهترین سیز دی او لوی سیز دی، لیکن کم یو کرامت کې چې وایي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت نه وي، یعنی د نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقې نه خلاف یو کس روان دی او د هغه په لاس باندې څه کرامت ښکاره شو، نو وایي دا کرامت نه دی، دا کرامت نه دی، دا بزرګي نه ده، بلکې دا شیطانت دی. دا ځان دپاره چې کوم دی نو یو لاره د پیسو ګټلو یا د عهدې ګټلو هغه پیدا کول دي. کما طریقه کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت نه وي، هغه ډېره ناشنا انسان ته ښکاره شي او ډېرې عجیبې طریقې سره ښکاره شي او د عادت نه خلاف ښکاره کېږي، نو هغه به کرامت او بزرګي نه وي، هغه به شیطانت وي، هغه به د الله تعالی نه لرې کېدل وي. او بیا فرمایي چې بیت الخلا ته په سنت طریقه باندې تلل دا د 1000 رکعاته نفلونه افضل دي، او د دې بیت الخلا ته د تلو نه چې کم انوارات او برکات چې په سنت طریقه انسان لاړ شي هغه پیدا کېږي، هغه وایي د 1000 رکعاته نفله بغیر سنت طریقې نه هغې نه پیدا کېږي. دا څومره اهمه خبره ده چې یو انسان بیت الخلا ته په سنت طریقه باندې لاړو، 1000 رکعاته نفلونه افضل ثواب ورته ملاویږي چې خلاف سنت 1000 رکعاته نفل وکړي. او چې یو کس 1000 رکعاته نفل کوي خلاف سنت لګیا وي او بیت الخلا ته په سنت طریقه باندې داخل شو، چې اول غسخ په مخ کې او د داخلېدو نه مخکې د بیت الخلا د داخلېدو دعا وایي چې اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بیا هلته بیت الخلا کې چې داخل شي دننه، نو ستر عورت هغه ټایم کې ښکاره کړي چې کله ځمکې ته قریب شي، خپلو عورتینو ته هغه چې کوم دی نو نه ګوري، د ګس لاس استعمال کوي، اوبه ډېرې استعمالوي، صفایي خیال ساتي. او هلته بیا استنجا اول چې کوم دی نو په لوټه یا په ټویلټ پیپر وکړي او بیا چې کوم دی نو په اوبو ځان صفا کړي، دا سنت طریقه ده. او بیا روزي او بیا چې کوم دی دعا ووایي غفرانک الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. دا عمل چې د سنت طریقې مطابق وکړو او خلاف سنت 1000 رکعاته نفل کړی وي، هغه 1000 رکعاته نفل دومره برکات نه لري، انوارات نه لري څومره چې دا سنت طریقه برکات او انوارات لري. سنت طریقې هغه دومره اهمې دي. د دې وجه نه زموږ علما کرام فرمایي که یو انسان ته یو څیز ډېر زیات خشته دلکش او داسې ښکاره شي چې هغه ورته خوند ورکوي، مزه ورته ورکوي، خو لیکن چې هغې کې سنت طریقه نه وي، ابه شیطانت وي، ابه شیطانت وي، ابه د دنیا یو څیز وي. کم څیز کې چې سنت طریقه موجوده نه ده هغه د الله خوښه نه ده، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم اشرف المخلوقات دی، اعلی د مخلوقاتو دی، افضل د مخلوقاتو دی، د هغه د بدن نه اوتي طریقه دا افضل او اعلی طریقه ده.
نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله هغه طریقه ورکوي چې په دنیا کې به د ټولو نه نمبر 1 وي، دنیا کې به د ټولو نه اعلی وي، دنیا کې به د ټولو نه افضل وي. ان خو موږ د انګریز طریقې ته خوشحالېږو، د انګریز په طریقه باندې چې کم دی نو ګرځېدل، د هغه په طریقه باندې سلام، د هغه په طریقه باندې په خیراله، د هغه په طریقه باندې خبرې، د هغه په طریقه باندې ځان جوړول، د هغه په طریقه کور کې ژوند تېرول. موږ په دې فخر محسوسوو. فخر خو په قائد د ټول اسلام، په قائد د ټول جهان، په نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه په طریقو پکار دی. کم کور کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقې رالی، هغه کور به د اطمینان مرکز وګرځي. کم محله کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقې رالی، هغه محله به د خوشحالو او اطمینان او راحتونو منبع او سرچشمه وګرځي. کم انسان کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقې رالی، چې څوک ویني د هغې د هدایت ذریعه به وګرځي، څوک ویني د هغې د هدایت ذریعه به وګرځي. سنت طریقه داسې یو اهم شی دی، داسې یو بهترین شی دی چې چا کې سنت طریقه راغله او چې چا نظر په هغه باندې پریوزي، الله تعالی به هغه ته هدایت کوي. سنت طریقې ډېرې اهمې دي. زمونږ په ژوند کې سنت طریقې راشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند دا د ټولو نه افضل ژوند دی، د هغې طریقې دا د ټولو نه افضل او بهترینې طریقې دي. دی وجه نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقې اختیارول پکار دي. که یو کس خاوند دی، دی به د خپلې ښځې سره څنګه ژوند تېروي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم باقاعده موږ ته دا طریقه ښودلې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاوند پاتې شوی دی، بیبیانو سره څنګه ژوند تېر کړی؟ عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته رالو، ما به څه خوړل یا به مې څه څکل، نبی علیه السلام به آواز راکو یا حمیره لږ غونتې ما ته پرېږده، زه ستا جوټه خورم. دا محبت دی. نن خو چې کوم دی نو ښځې ته بېله ترکاري ورکړي، بېله کښېنه او د خادمانو په ځای کې کښېنه. نه، نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغې ته څه وایي؟ یا حمیره. دا د محبت نوم دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام. د عایشې رضی الله تعالی عنها ته به دا آواز ورکولو یا حمیره لږ غونتې پرېږده، زه ستا جوټه خورم. دا محبت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبیانو سره دومره محبت کړی دی. عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د شپې کله پاسېدو تهجدو ته او ما به مونځ نه کولو یا زما د مونځ د چوټیانو ورځې به وي، دومره خاموشۍ سره به پاسېدو چې ما ته به پته مو نه لګېده. یو پیره وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم را پاسېدو او نبی علیه السلام وی جوړ عایشه هغه اوده ده، وایي زه ویښه ومه، وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام چپلې وانه چولې، پیزارې وانه چولو چې هسې نه زما د خپو د کشار د وجې نه د دې خوب خراب شي. دومره خیال یې ساتلی دی د کور. نن سبا چې کوم دی نو دا ظلم هغه کېږي چې دا زنانه خلک نوکرانې ګڼي. دا نوکرانې نه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته تعلیم را کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم والدم پاتې شوی دی. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها څلور لوڼه د نبی علیه الصلاۃ والسلام پاتې شوی دي. څومره محبت یې د خپل اولاد سره کړی او برابر محبت یې ښکاره کړی. برابر محبت دا چې په زړه کې خامخا د یو اولاد محبت هغه ډیر وي، خو ښکاره کې به دا نه چې د سره زما محبت ډیر دی ځکه هغه نور خفه کېږي، نور به پې خامخا خفه کېږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها سره او داسې نورو ټولو لوڼو سره باقاعده محبت هغه کړی دی. د خپل اولاد سره محبت دا هم سنت طریقه ده. څومره محبت یې د خپل اولاد سره کړی دی. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایي زما کور د نبی علیه الصلاۃ والسلام د کور نه لري و. حضرت حارث رضی الله تعالی عنه یو صحابي و، هغه سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره وکړه چې زما د لور سره دا کور بیل کا بدل کا چې هغې کور ما ته رانږدو شي. دا د خپل اولاد سره محبت دی. حالانکې مؤنث اولاد دی، لور ده، د هغې نه خو د ګټې تمه هم نشته. نن سبا خو کوم اولاد نه د ګټې تمه نه وي، وایي زه لرې شه ته زما اړو زوی نه، ته زما اړو اولاد نه، د لور نه خو د ګټې تمه هم نشته. لیکن محبت ته وګوره. حضرت حارث رضی الله تعالی عنہ ته وایي د مالور سره دا کور بدل کا. علی رضی الله تعالی عنہ کور بدل تشي، د فاطمه کور بدل تشي، ما ته به د هغې سره ملاقات آسان شي. دا د اولاد سره محبت دی. اولاد که درته څه ګټي او که درته څه نه ګټي ستا اولاد دی، په تا خفه کېږي،
تا ته الله تبارک وتعالى دا حق نه دی درکړی چې یو ته سپک وګوره بل ته چې کم دی نو هغه ښه وګوره نه ټولو ته به ته برابر ګوري نو تا ته به هم برابر ګوري او که ته ورته برابر نه ګوري تا ته به څنګه بیا برابر ګوري نن سبا خو مونږ فرق کوو یاره دی راته راوړي یا بل راته نه راوړي دی مې قدر کوي یا مې قدر نه کوي خود دې قدر نه کوي چې تا د هغې چې کم دی نو برابروالی نه دی کړی چې څنګه د هغې حق دی داسې چې کم دی نو د ستا حق دی داسې د هغې هم حق دی بهرحال نبی کریم صلی الله علیه وسلم والد هم پاتې شوی دی مونږ ته په دغه ټایم کې سنت طریقه هغه پرېښې ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورور هم پاتې شوی دی ورور هم پاتې شوی دی په یو جنگ په موقع باندې وینځې راغلی او په هغه وینځو کې یوه زنانه وه هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډېر په محبت سره کتل ډېر زیات محبت سره نو یو صحابي تپوس وکړو چې دا څوک دی چې ته ورته داسې محبت سره ګوري وایي دا زما ورور دی دا زما ورور دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې ورته یاد کړو وایي ستا څنګه ورور دی وایي زما نوم شیما دی او دا هغه ورور دی زما چې په وړوکوالي کې دا زما مور حلیمې سعدیې ته میلاو شوی او د زما د مور نه پیس کړي دي دا زما رضاعي ورور دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کله دا خبر ورکړی شو وایي د حضور صلی الله علیه وسلم سترګو مبارکو کې اوښکې راغلې چې داسې شوي زما خور هغه د وینځې په حیثیت باندې راغلی دا نشي کېدی هغه ټیم وایي هغه راوغوښته او خپل څادر یې ورته واچولو د مټې نه څادر راکوسو خپل څادر یې ورته واچولو او د هغې ډېر زیات عزت او خدمت یې وکړو او بیا ورسره څلور غلامان کا او رخصت یې کا او څلورو خانې ورته ورکړه وایي دا څلورو خان هم ستا دي او دا څلور غلامان هم ستا دي همیشه به ستا خدمت همیشه به ستا چې کوم دی نو دا ستا وي واپس یې هغه عزت سره خپل کور ته رخصت کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورور هم پاتې شوی نن زمونږ د خویندو سره کم معاملات دي که خور یې څه وخته بس ختم بیا به وایي زما چې کوم دی جنازې ته نه راځي زه چې مړ شم زما مخ په نه ګورې ځکه خور یې څه غوښتي ده که نه دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلې رضاعي خور ته چې هغه وینځه راغلې ده نبی علیه الصلاة والسلام ورته څلور غلامان څلورو خان داسې نور ډېر څیزونه کتابونه لیکلي دي هغه ورته ورکړه ډېر لوی عزت یې وکړو خپل څادر یې ورته واچول نو حضور صلی الله علیه وسلم ورور هم پاتې شوی دی ورور به د خور سره څنګه معامله کوي حضور مونږ ته هغه چې کم دی نو ښودلی دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیکم پاتې شوی دی حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنه هغوی به راغله او مسجد سره به ودرېده نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ودرېدو وایي چې تر څو دی نه رادننه شوي جمع به نه ودرېږي دومره محبت تر څو پورې چې دی نه راغلی جمع به نه ودرېږي بیا به یې رادننه کا یو طرف ته به یو صحابي ته حواله که هغه به ودرول بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم اطمینان شو کله به حضور صلی الله علیه وسلم په کور کې نفلي مونځ کولو هغوی به بره راوخته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مټه باندې به کېناسته یو صحابي رضی الله تعالی عنه هغه وایي ما کته چې نبی علیه الصلاة والسلام هغه په مټه باندې دواړه اوچت کړي حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما دواړه په مټه باندې اوچت کړي دي نو وایي ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخاطب کو او دا دواړه ماشومان مې مخاطب کا ما دې دواړو ماشومانو ته ووایي څه بهترینه سورلي درته میلاو شوي ده دې ماشومانو ته مې وایي څه بهترینه سورلي درته میلاو شوي ده وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته وی سورلیم بهترینه ده خو شهسوارم بهترین دي بره چې کم ناست دي هغه هم بهترین دي نبی علیه الصلاة والسلام نیکم پاتې شوی هر حیثیت نبی علیه الصلاة والسلام موږ ته پرېښی دی چې دا ژوند به داسې تېری دا ژوند به داسې تېری دا ژوند به داسې تېری دې ته ویل کېږي سنت طریقه چې په هر موړ کې زمونږ د حضور صلی الله علیه وسلم د ژوند سنت طریقې په خپل ژوند کې راولو تپوسونه وکړو چې دی وخت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه طریقې اختیار کړي زمونږ ژوند به بهترین وي زمونږ ژوند به د اطمینان وي زمونږ مال کې به برکت وي زمونږ آخرت به بهترین وي هر څیز کې به باقاعده هغه خوشحالۍ راځي